बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलګرو د سواد د حمیدالله ویډیوګانې او تصویرونه مې را پیدا کړي دي، کوم چې یو ورځ مخکې ټیک ټاک دپاره ویډیو جوړوله او ځان یې په تمانچه باندې ویشتلی دی او ځان یې مړ کړی دی. خو چې ایماني خبره درته وکړم والله چې د دې ویډیو جوړولو مقصد مې صرف او صرف دا دی چې الله تعالی دې وکړي چې د حمیدالله دغه مرګ زموږ دپاره اخري مرګ وګرځي، بیا څوک چرې هم داسې حرکت ونه کړي چې د ټیک ټاک ویډیو دپاره ځان مړ کړي. او الله تعالی دې وکړي چې د حمیدالله د مرګ دې ویډیوګانو نه هر سړی عبرت والي او آینده داسې قسمه کارونو نه ځان وساتي. ملګرو تاسو ته دا سیټ کې ویډیو ښکاري، حمیدالله خو کم عمره ماشوم و، د حمیدالله عمر خو دومره نه و چې هغه خپل سواد هم پوره نه و کتلی، خو د ټیک ټاک جنون دومره راغستی و چې هغه د خپلې زندګۍ خاتمه وکړه، ځان یې مړ کړو. د حمیدالله د مور او پلار به ډېر ارمانونه په زړه باندې چې زمونږ دغه وړوکی ګل به راغټېږي او دا به زمونږ روښانه مستقبل جوړېږي. خو افسوس چې هغه ګل د ټیک ټاک جنون غټېدو ته پرېنښود، سپرلی پې لا راغلی نه و چې هغه ګل چې د دې د مرګ د ویډیو نه موږ غټ سبق واخلو او نورو ته هم نصیحت وکړو چې داسې قسمه کیسو نه ځان وساتئ. حمیدالله خو یو کم عمره ماشوم و، وړوکی ګل و، خو افسوس چې هغه خپل ځان ونه پېژاندو او د ټیک ټاک جنون دومره لیونی کړی و چې خپل مازغې په ځمکه راتوی کړه او خپل ډېر ارمانونه یې ګور ته یوړه. دې سره سره یې د خاندان د نورو ډېرو غړو ارمانونه ګور ته ویوړه. د سوات حمیدالله خو زموږ د قوم او ملک سرمایه وه، د سوات حمیدالله خو زموږ د ملک او قوم روښانه مستقبل و، خو افسوس چې هغه ځان ونه پېژانده او د یو معمولي شان د ایپ دپاره او د معمولي شان عرضي طور مشهورتیا دپاره او د یو څو میلټه خوشحالۍ حاصلولو دپاره په دومره غلطه لار لاړو او د خپلې زندګۍ خاتمې په داسې طریقه وکړه چې هغه نه به الله تعالی د قیامت په ورځ تپوس کوي چې تا له ما زندګي درکړې وه او تا په څه کې خاورې کړه او داسې څه وجوهاتو چې تا خاورې کړه. حمیدالله خو د دنیا رڼاګانې لیدلې هم نه وي چې د هغه په ژوند کې ټیک ټاک یو داسې تیاره راوسته چې ټول عمر به هغه دنیا ته رانشي او ټول عمر به هغه دنیا په سترګو ونه ویني او ټول عمر به دغه ارمان کوي چې الله تعالی ته دا ژوند ماته یو ځل بیا راکړي نو زه به چرې هم داسې کار نه کوم. خو افسوس چې ژوند یو ځل میلاویږي، دا زندګي یو ځل میلاویږي، زندګي ډېره خوږه ده، خو افسوس حمیدالله د هغې قدر ونه کړ او هغې په داسې ځای کې خاورې کړه چې بې مطلبه لاړو د دنیا نه، نه ځان له څه پیدا ورکړه او نه بل چا له څه پیدا ورکړه. افسوس په دې خبره ملګرو اوس هم موږ او تاسو سره ډېر زیات ټیم دی چې خپل ځان او خپل د زندګۍ قیمت وپېژنو او په داسې لارو چرې هم روان نه شو چې د کمې د حمیدالله غوندې انجام وي. ټیک ټاک منم چې د انټرټینمنټ دپاره جوړ دی، خو د انټرټینمنټ هم خپل حدود او خپل طریقه کار وي. په دنیا کې داسې ډېر خلک هم زه ګورم چې هغه په ټیک ټاک باندې سمې پیسې ګټي، خو افسوس چې زمونږ نوی کول پې د خپل ځان دشمنان جوړي. داسې خوشحالي دې په بلا ولګي چې هغه ستاسو په ژوند کې ټول عمر دپاره تیاره راولي، داسې خوشحالي دې په بلا ولګي چې هغه ستاسو ژوند ټول عمر دپاره معذوره کوي او داسې خوشحالي دې په بلا ولګي چې هغه ټول عمر ته د خلکو پیغور ته جوړوي. ملګرو که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو لږ یې شیر هم کوئ، مهرباني وکړئ چې نور خلک هم دا وګوري او د دې نه عبرت وایي چې
چې حمیدالله د مرګ ځوان نه و خو د خپلې زندګۍ قدر او قیمت یې ونه پیژاندو او ځان یې د دنیا نه هسې بېسه بوتلو